أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورة الجاثیہ 33 نمبر آیات. په دې 33 نمبر آیات کې هم د آخرت یره ذکر کیږي د خلکو د پاره چې کوم خلک د آخرت نه منکر دي، د آسماني کتاب او د آسماني شریعت نه منکر خلک. 18 نمبر آیت کې چې کوم د صورت عنوان ذکر شوی او د شریعت تابعداري وکړي او د شریعت په مقابله کې د هیڅ اچا هم ماوري. نو دې ځکه چې کوم خلک د شریعت مقابله کې ژوند تیري او د شریعت په مقابله کې د بل چا اوري، د هغوی د پاره د آخرت د یری باست. الله وبدالهم اخکار بشر ربي د پاره سیئات ما عملوا، سیئات ما عملوا بد انجام د هغه کارونو چې دوی کړی دي. ان اسلام مخالفت لوی جرم دی او دا جرم چې کوم بد انجام دی نو هغه به د پاره ښکارا شي قیامت په ورځ باندې. وحاق بهم او په وسب شي په دوی پورې ما كانوا به يستهزئون، هغه څه چې دوی پورې ټوکې کولې. د دې نه مراد عذابونه دي چې کوم عذابونه دوی نه منل عملاً ډې کولې او دا ویل چې د اسلام د مخالفت په وجه باندې بچا باندې عذاب ناراضي او دې پورې به مزاح کا عذابونه پورې نو دغه عذابونه چې دوی نه منل هغه پورې پیوش یعنی نازل وکړي. وقيل او ورتبو ویل شي اليوم ننساكم، نن ورځ موږ تاسو پرې خودلې به جهنم کې، کما نسیتم لکه څنګه تاسو پرې خودلې او لقاء یومکم هذا، ملاقات د ورځ تاسو چې دا ورځ څنګه تاسو قیامت نه مانو، قیامت هم ير کړه او پرې خودلې مو دا شر موږ تاسو هم پرې خودلې يرم کړلې به جهنم کې. ومأواكم النار، زیس تاسو ور دي، وما لكم من ناصرين، او نه به تاسو د پاره هیڅ قسم مددګاران چې تاسو خلاص کی. دا وینا به جهنميان ته وشي. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله، دې ځکه کې په دې آیات کې دغه سخت او عذابونو اسباب ذکر کیږي چې انسانان جهنم ورته اچول او په ور کې ورتول او دغې نه بعد د سی بناګانې ورته کول. دا هډه ګرانه خبره ده، درنه خبره ده چې د دې جرم به خلکو سو سزا به څه شي په سزا کې دا سوزيږي. نو الله تعالی هغه اسباب او هغه وجه ذکر کوي چې وجه دا ده چې جرم یم سوړو کې نه ده کړي ځکه سزا سخت ده. وذالکم دا په دې وجه تاسو بانکم بسبب د دې چې اتخذتم تاسو نیول او آیات الله آیاتونه د الله تعالی حزوان پټو خو باندې دا عذابونه تاسو په دې وجه باندې چې تاسو نیول آیاتونه د الله تعالی پټو خو باندې، یعنی تاسو په اسلامي احکام او شرعي احکام پورې مذاق کاو ټوکې پورې کولې. آیاتونه مراد د الله تعالی د قدرت نه دي، هم مراد کې دي شي معجزات هم مراد کې دي شي د قران آیاتونه هم مراد کې دي شي. یاد تاسو معجزو پورې ملنډ کولې، قرآني احکام پورې ملنډ کولې، د الله تعالی قدرتونو مذاق په مړاوه هو. وغرتکم الحیات الدنیا، او دغه کې چې ولې وای تاسو لره ژوند د دنیا. نو دې ځکه کې دوه اسباب ذکر شو د جهنم ترتللو. یو دا چې الله تعالی په احکام پورې ټوکې مذاق کول، کاغه په خله باندې او په عملن او ارسن شي. او دویم دا چې دنیایي محبت ته دومره ترجیح ورکول او دنیایي محبت دنیا دومره زیاته غوړه کول چې آخرت سره نه سیر شي پاتې شي، نیک اعمال دې مکمل ير شي. یو د اسلام مذاق ول، بل غفلت، دا دوه وجه چې کبي دي تاسو جهنم ورته راورستولې. فاليوم نن ورځ با لا يخرجون منها، نبر وزير د جهنم نه دوی، ولا هم يستعتبون، او نبر دین طلب د توبې وشي. ان توبې موقع به هم نه ملاويږي چې وسط دینه بعد توبه وباسي. دغه خلکو چې د کم د اسلام او د اسلامي احکام مخالفین دي دا غي د پاره د اخرت احوال ذکر شو. فلله الحمد، خاص الله تعالی د پاره حمد دی. رب السماوات، رب د اسمانون دی، او رب الارض، رب د زمکه دی، رب العالمین، رب د ټول مخلوقات دی. د ټول سبقونو خلاصه دا شوه چې د کامل صفاتونو مالک صرف الله تعالی دی، بل څوک نه دی. وله الكبرياء، اور دی الله تعالی لپاره لوی د فی السماوات باسمانونو کې ولارد بزمکی، وهو العزیز الحکیم، او دا الله تعالی غالب او حکمت والا دی.